بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګري خیر خیریت سره الله پاک تاسو په خپل ځوان کې ساتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو په خپل ورور مسلمان باندې خوایخه مظاهر وي الله پاک به داغه نه غره معافي وکي. الله پاک به داغه نه خلاص کی او تا پای کې مبتلا کی. دې حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم امت ته تعلیم ورکړی دی چې کله په انسان باندې بد حالات راشي په هر چا باندې بد حالات یې راځي. ګوره دنیا د په دنیا کې په انسان باندې کله غمونه راځي او کله خوشحالي راځي. اگر چې دنیا کې دا خوشحالي او غم دا تړلې شي اوس قیامت ته قیامت کې بیا انسان څوک جهنم ته لړ شي څوک جنت ته لړ شي. نو په جنت کې همیشه لپاره خوشحالي ده، پای کې ناکامي نشته ده، پای کې خفګان نشته ده، پای کې غم نشته ده. او انسان جهنم ته لړ شي نو په جهنم کې همیشه لپاره خفګانونه دي، همیشه لپاره سزاګانې دي، پای کې چرته هم خوشحالي نشته. خو چې دنیا نو په دنیا کې په انسان باندې حالت هم راځي او په انسان باندې بد حالت هم راځي. په کار دا چې په انسان باندې حالت راشي د پای کې د الله پاک شکر ادا کړي. چې کله په انسان باندې حالت راشي دا انسان پکې خفای نو په دې انسان له صبر کول پکار دي. چې کله د صبر کوي کله انسان کې د دوه صفات راغلي، یو د صبر یو د شکر. نو دا انسان چې د الله پاک په دنیا کې د ژوندۍ خطرې او په آخرت کې هم الله پاک د ژوندۍ د بهتر تیرې. او کله په بل یو انسان باندې تکلیف راغی، مصیبت راغی، هغه باندې څه غم ماته ورسېدو یا دا څه تاوان شو یا دا هغه چا سره دښمنی ده، څه جنگ ده، څه بل څه خبره ده، نو ته په هغه باندې خوایخه باندې کې ګډین انسانان چې نه په بل باندې خوایخه کوي او هغه په بل انسان په تکلیف کې او خپل تکلیف باندې دا چا فکر نه او ته پرې دوه مونږ چې دې په خپل غم کې جنن سي برابر ځای دی، په خپل مصیبت کې دا برابر ځای نو ته په باندې خوشحالي کې بنو اوانه غم ورسېدو په باندې تکلیف ورسېدو. نو الله پاک به ته دا سوال کې الله پاک نو سوال کې چې الله پاک زما یو روح مسلمان نه دا مرض دا تکلیف دا بیماری دا غم هر څه چې دي الله پاک دا تیر مې کې. نن سبب هم مسلمانانو کې دومره دا خبره کمزوري طرف ته تللی ده او دومره هم په دې کمزوري چې په یو کور کې غم شوی په بل کور کې چې دا بیماری استاګر په کور خوشحالي ده ته په زور باندې ټیپ لګي په زور باندې خدای کې په زور باندې خوشحالي کې او د چا سره دا غمینه او د چا سره دا فکرینو چې دا زموږ په ګاون کې دا سړی بیمار ده، دا زنانه بیمار ده یا دوکر غم شوی ده یا بل څه خو زموږ د مشران خبره کوي موږ چې کله واړو چې په کم کلی کې به مرګ وشو نو چا به ټي وي نه لګول ریډیو ټیپ پاغه زمانه کې نه به چانل لګول دی سور پورې خلک به دي ته چې مکه وای دا اپلای کی کرا غم شوی دی. اچھا ته څوک به بیمارو نو بلاره ته په زور باندې څوک نشوتله او څوک به بیمارو دا شپېلې به دی وړو حال نه به نشو حال یو بل کې کنه خلک چې دا بیمار دي او نن سبا له کتون به دغه چې په یو کور کې هم اکثري او ورور بدرونه چې دا متنګي او نور بدلنا نه دا دغه دي زموږ معاشره برابرۍ نه پای کې بهترین اصول دا دي چې په مسلمان باندې غم ورسېدو دا تکلیف ورسېدو ته په پاوه نه خوایې بلکې دا بیمار مصیبت کې کام بیمارو اثر به همدردی کې کبابان څخه هم راغلي تکلیف راغلي دا څه ضرورت ته ته کوشش کوي چې انسان ضرورت پوره کوم دی به خپل مصیبت کې په غم کې بس کېږي چې هغه نه دی راو بس الله پاک دې موږ عمل کوو توفیق راکړي په کار ده چې موږ کم ځای یو مسلمان په غم کې ویني په تکلیف کې ویني هغه هم ته ضرورت نو موږ به کوشش دا کوو چې دا به دې انسان دا کوم دې انسان د تکلیف د بیماری دا څنګه لري کولای شم آیا د پیسو په دې باندې سره سره خوکم یا د دعا وکم یا د تجربه لازم خبر وکم کنور اس نه جو کوله مونږ دا خبره غواړ سره کولای شي دعا غواړ سره کولای شي نو پکې دې خبرو موږ خپل ساتو نو معاشره کې الله پاک اصلاح راو دی الله پاک برابر. السلام علیکم ورحمت الله.